نورو کوم په نامه د خدای چې بهد مهربان نهایت رحم کوونکی دی. زه ټول نه مخکې د درنو مشرانو نه اجازه غواړم چې زه لکه زیات کشر یم څه خبرې کول غواړم وکړم. د جبر نه باغي د انقلاب سړی دی نمري، د وخت د گزارونو د جواب سړی دی نمري. زه نن تاسو ته دریو اهم ایشوز، دوی صرف د امن خبره کوي خو د امن سره ریلیټډ د اقتصاد سره د ټیکس حواله سره خبره کوم. ان شاء الله زه په 2 منټه کې خپل خبره په 3 منټه کې کنکلود کوم. د ټول نه ضروري امن چې دی، امن زما ذمہ داری نه ده چې زه به امن راولم. امن د فوجي، د پولیس او د جاسوسي ادارو ذمہ داری ده چې هغه په دې وطن کې امن قائم کړي. او زمونږ او تاسو دا باور دی، موږ او تاسو په دې باندې پوه شو یو چې دا ادارې چې کوم دي دوی امن قائمول نه غواړي، یا دوی یریږي، یا دوی خپل ذاتي څه مفادات دي، یا موږ ورته سکنه یو. داسې څه خبره ده چې د هغې د وجې نه دوی امن قائمول نه غواړي او زموږ په دې وطن کې دوی بد امني او دا قسم دهشتګردي دا چې دا خورۍ او لګیا ده هغه تاسو مینئ، موږ یې مینو چې په 2009 کې څه وشو. اوس دا کومه خبره چې روانه ده د سوات د دیر زمونږ ملک صاحب چې کله هغه باندې اټیک وشو، د هغې نه پس په میدان کې چې کوم پاڅون وشو، خلک را پاڅېدل، هغې هغه لاره ونیوه. په سوات کې چې کوم خلک را پاڅېده هغې هغه لاره ونیوه. زه هغې ته ټولو ته داد پیش کوم او خارج تحصیلو ته پیش کوم چې دا ډېر زیات اهم اقدام و. که دا نه وی شوی نو نن به مونږ د ملکنډ نه ښکته په کیمپونو کې ژوند کوو. کومه دهشتګردي روانه ده هغه معاشي دهشتګردي ده. معاشي دهشتګردي زموږ سره په دې وطن کې روانه ده. مونږ معاشي طور لګیا ده. دا ریاست، دا حکومت، هغه خلک چې هغې څه اختیار دی هغه په موږ باندې دهشتګردي کوي. موږ ته د خپلو وسایلو پته هم نشته، موږ ته خپل وسایل معلوم هم نه دي، موږ ته د خپلو وسایل اختیار هم نشته. زه صرف او صرف تاسو ته د یو سکتور خبره کول غواړم او هغه ډېر زیات ضروري ګڼم چې هغه خبره تاسو سره وکړم، ځکه چې د امن سره ریلیټډ خبره ده. هایډرو پاور دا سیندونه چې موږ خدای پاک راکړي دي د دې نه بېتحاشه بجلي جوړېږي. او تاسو زمونږ په 18 ترمیم کې چې کوم اختیار مونږ ته ملاو شوی دی نو ما څه وړوکې شان کوشش کړی دی. زمونږ په کالام اشریت کې یو پاور پروجیکټ روان دی 197 میگاواټ، په شرمایي کې روان دی، مستوج کې روان دی، ګندهګار کې مطلب ګولنګول، کوټو، دا ډېر زیات پروجیکټونه دي. د دې تقریبا 1721 میگاواټ دا بجلی پیدا کوي. اوس په دې کې مسله دا ده چې دا بجلی چې کومه ده دې یونټ چې دی نو دا ډیرپ چې دی دا به د دې قیمت چې کوم دی هغه نیپرا ډیپاینډ کړی دی. هغه وایي چې دا به تاسو جوړوئ خو تاسو خو خرڅوم به زه اخلم به درنه زه په 8 روپۍ کې زموږ دا یونټ اخلي. چې کله دا په 8 روپۍ دا یونټ زموږ نه اخلي نو موږ ته سالانه 180 ارب روپۍ چې کوم دا نیټ پروفیټ موږ ته په هغې ملاویږي پښتونخوا ته. که فرض کا دا یونټ چې کوم دی دا په 14 روپۍ باندې یونټ شي نو دا بیا دا 360 ارب روپۍ چې کوم دي دا ستا د دې صوبې چې کوم دي دا به تا ته ملاویږي. بیا که فرض کا دا یونټ چې مونږ په کومه باندې اخلو په 38 روپۍ باندې مونږ اخلو او دا په دې باندې شي نو دا 900 ارب روپۍ چې کوم دي دا ستا د دې صرف او صرف د دې ملکنډ، د ویجن، د سوات د سیند، د زمونږ د پنجکوړې سیند او د چترال د سیند 900 ارب روپۍ لګیا ده مونږه صوبې ته ورکو، لګیا یې مونږه وپاق ته ورکو. په دې کې زمونږه آئیني طور 10% چې کومه حصه ده د هغې نه تاسو حساب وکړئ چې زمونږ ملکنډ ډویژن ته د هغې نه څومره ریونیو راځي، څومره پیسې مونږ ته راځي. ګرانو مشرانو، عزتمندو، درنو، خو دلته زه په دیر کې تاسو ته مثال در کوم. د دیر په 35 کیلومتر فاصله کې د ظلم د پل نه واخله د شلپلمه پورې په دې کې درې بجلیګرې چې دا اپروډ بجلیګرې دي. کوټو هایډرو پاور پروجیکټ 41 میگاواټ، د دې سره سره شلپلم او د دې سره ظلم، دا چې کوم دا درې پروجیکټ چې کوم دي نو دا یو روان دی پوره دی، د دوه باندې کار ولاړ دی. د دې ټینډر شوی دی، ټیکدار ایډنټیفای شوی دی، صرف د یوې خبرې نه په هغې کار نه روانېږي چې ګزټډ نوټیفیکیشن دی، نیپرا به ایشو کوي، آئیني طور به په 15 ډیز کې ایشو کوي، هغه دوی نه ایشو کوي او د هغې د وجې نه هغه کار روان دی، ولاړ دی. او د دې د وجې نه دا کوم پروجیکټونه چې سارېږي نو مونږ ته د دې 44 ارب روپۍ چې کوم دا سالانه مونږه د دې نقصان چوتو او دا غریب ولس د دې تاوان اوچتوي. خو مونږ ته زمونږه زلمي په سعودي عرب کې په شګو کې ژوند کوي او الته تللی دي چې راشي د ځان سره شوګر،
بلډ پریشر هارت اٹیک بوډۍ ښځه او لوپران بچي ورته میلاو شي او نه د پلار جنازې له راشي نه د ورور جنازې له راشي نه په غم کې نه په ښادۍ کې شریک شي. ګرانو مشرانو زه دا خبره ما ځکه لږ اوږده کړه چې زمونږ د ټوریزم باندې چې څومره زمونږ ته لګیا د ریونیو راځي زمونږ څومره معدنیات دي دا ټوله جګړه دا ټول جنګ چې کوم دی دا صرف او صرف د دې خبرې دی د ټیکس حوالې سره زمونږ د کنټراکټر اسوسییشن د نماینده په حیثیت باندې زمونږ ټیکس کټ کیږي. موږ 9% په خپل بلونو کې ټیکس ورکوو. بار بار مونږ اپلیسیانې مونږ غوښتې بار بار مونږ تاسو مشران راوغوښتئ خو په هغې باندې اړو څه دغه ونه شو. د های کورټ مونږ له سټې راکړه ډیسیژن راغی سپریم کورټ مونږ له دغه راکړو خو چونکې اوس ټایم ختم دی د ټیکس حوالې سره یو خبره کوم چې مونږ د 1947 پاکستانیان نه یو. مونږ پاکستان 21 کال بعد منلی دی خو شرطونه منلی پای کې یو شرط دا دی چې ټیکس پنی که ریاست خپله وعده زموږ سره نه پوره کوي نو باید چې دا خلک هم په دې سوچ وکړي چې مونږ هغه طرف ته لاړ شو چې کوم هغه اولنۍ خبره وه. زه که څه خبره زما نه تیزه شوي ستاسو ټول نه معافي غواړم. په اخره کې به د یو شعر سره اجازت غواړم. وایي دا وګړی په نصیب څومره غني دی دا وګړی په نصیب څومره غني دی په برخه جوارګر دی تاواني دی او تار تار پروت دی چا راټول نه کړو ساحله او پښتون مثال ګریوان دی.